د بېنظیرې د روپو خوشخبري چې دا هغه سره هم شیر کوم او نور اهم معلومات دي چې هغه سره هم شیر کوم او تاسو ته به 20,000 روپۍ قسط چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. نو د بېنظیرې په روپو کې چې دی په دې کې به وس اضافه چې دا به راځي، خو د حکومت د طرفه چې کم موږ تاسو ته ویلو چې 3,500 روپۍ هغه ویلو چې په دې کې به موږ اضافه راولو. د دې نه مخکې چې دی IMF دې ته ویلو چې 15,000 روپۍ چې دی په دې کې به اضافه راولی او بېنظیر روپۍ چې کومو کسانو ته میلاویږي نه هغه کسانو له به 15,000 روپۍ چې دی دا به ورکوئ. خو اوس چې دی په هغې کې نوره اضافه چې دا راوستې ده، ځکه زموږ ملک چې دی هغه IMF چلی. که په کومو شیزونو باندې ټیکس لګي نو هغه هم د IMF په وجه باندې چې دی لګي. کومه مهنګۍ چې راځي دا هم د هغو له طرفه راځي. ولې چې موږ د هغو غلامان او د هغو نه یې روپۍ اخیستې دي او د هغو سود چې دی دا به په دغې ټیکسونو باندې چې دی په دې باندې به راګرځي او دا به ورکړی کېږي. او قرضه چې دی نوي نوي رالي داسې نه کوي چې دا شته قرضې د ختمېدو غور وکړي، خو نور نوي نوي قرضه چې دی دا راخلي. خو په دې کې چې دی هغه صرف په د بېنظیر روپۍ چې کومو کسانو ته میلاویږي په هغو باندې مهربانه شوي دي چې د هغو لپاره چې دی هغو خوشخبري راوړي. خو د هغو لپاره هم دا خوشخبري نه، د هغو په قسط کې خو اضافه وشي، خو د هغو نه په ټیکسونو باندې دغه روپۍ چې دی واپسي اخیستی کېږي. په دې کې به تاسو ته روپۍ چې دی دا به څه میلاوي شي، لږ ډېر روپۍ چې دی هغه تاسو ته میلاویږي. خو هلته کې چې دی په تاسو ټیکسونه چې دي دا ولګئ. یو طرف ته چې دی غربت چې دی هغسې واقع، بل طرف ته غریب له چې دی موږ ریلیف چې دی دا ورکوو. نو ریلیف چې دی تاسو له په دې باندې درکوي کله چې دوی د 3,500 روپو اعلان وکړو چې 3,500 روپۍ چې دی د حکومت د طرفه چې دا به ورکړی کېږي. نو IMF پته وي چې 3,500 روپۍ چې دی دا کمه دي، ځکه چې په راتلونکي کال کې چې دی تاسو به په مهنګۍ کې چې دی نوره اضافه راولئ. موږ به مهنګۍ چې دی دا به نور راولو. نو مهنګۍ ته چې دی تاسو ټینګ شئ وسو، ځکه چې د هغو له طرفه دغه وینا شوې ده چې موږ به نوره مهنګۍ چې دی دا به راولو. نو د دې د وجې نه تاسو د بېنظیرو په روپو کې چې دی په دې کې اضافه راولئ. او اضافه یې ورته څومره ویلې ده؟ اضافه یې ورته ویلې ده چې تاسو به په دې کې راولئ 5,500 روپۍ چې دی په دې کې به اضافه راولئ. 5,500 ورته د هغو له طرفه وینا شوې ده. نو د دې نه جوړ شي 20,000 روپۍ قسط. نو دا 20,000 روپۍ چې دي دا به تاسو دغه بېنظیر روپۍ چې کومو کسانو ته میلاویږي نو تاسو به دا دغه کسانو له چې دی دا به ورکوئ. نو اوس په دې باندې چې دی په بجټ کې روپۍ چې دی هغه به د دې لپاره وځي چې دغه روپۍ سیوا کوي، که د دغې نه کمې چې دی دا سیوا کوي. خو IMF ورته ویلي دي چې په راتلونکي کال کې چې دی په مهنګۍ کې چې دی دا به نوره اضافه راځي، ځکه چې هغو به ځان د ټیکسونو دغه چې دی لیست چې دی هغه به تیار کړی، په هر شي به ټیکس لګي. نو تاسو ته 20,000 میلاویږي، خو هر سره چې دی دا به تاسو ته ګران چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو د هغو له طرفه چې دی په دې کې دغه اضافه شوي ده، خو دا قسط چې دی دا کله چې اضافه به دغې کې راشي نو دا به دې بجټ کې چې دی دې له روپۍ وکاږي او دا تاسو ته میلاویږي د جنورۍ په میاشت کې. نو په 2027 کې چې دی تاسو ته به دغه روپۍ میلاویږي. او په 2027 کې چې دی د IMF دا اراده ده چې موږ په ټیکسونو کې چې دی نوره اضافه وکړو. نو د دې د وجې نه ستاسو په روپو کې چې دی په دې کې اضافه چې دا راوستې ده. نو ستاسو دپاره دغه خوشحالۍ خبره ده چې د 14,500 په ځای باندې به تاسو ته 20,000 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي.